علماء کرام وایي چې روژه ماته کې د کجورو ډېر لوی حیثیت دی چې پکې طاقت هم دی او پیغمبر علیه السلام د روژه ماتې په حواله د کجورو استعمال لوی تاکید کړی دی. دا پیغام خلکو ته ورورسي زمونږ د خیبر نیوز په ذریعه سره چې روژې ماته په کجورې سره کول سنت دی او طریقه دا دی چې بسم الله ووایه، کجور وخوره او هغې نه بعد بیا دا دعا ورپسې ووایه او دا سنت باندې د عمل وکړو. نو مشکات شریف حدیث دی، حضور فرمای من تمسک بسنتي عند فساد امتی فله اجر 100 شهید. څوک چې د فتنې فساد دور کې خلکو نه زما سنتونه هیر شوي، لکه څوک په کولډ ډرنکس کر روژه ماتوي، ها څوک ستاسو خبره اچار به راخیستي، پکوړې به راخیستي، په هغې سره سنت پته نشته دی ورته. نو چې دی په سنتو مطابق کجورې سره روژې ماتی وکړي نو الله محبوب فرمایي فله اجر 100 شهید، زما په سنت عمل وکړو الله به دته د 100 شهیدانو ثواب ور عطا کړي.